یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کم سړی سحر اوه عجوه کجوري اخوري نو دغه ورځ به دته زهر او جادو نقصان نشي رسولی. او یو بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي ستاسو بیبیانی کمی چې د بچو میندې دي هغوی له کجوري ورکوئ، هغوی له تازه کجوري ورکوئ، ځکه چې که د کجوري نه بهتر شی بل وی نو الله تعالی چې کله مریم بیبي له اولاد ورکو نو هلته چې کومه ونه راخیجولي وه نو هغه ونه د کجوري وه او بیا هغې ته وي چې کجوري وخوره. نو دا کجوري چې دی نو دا د داسې زنانو دپاره بهترینه غذا ده. او یو بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې ستاسو په کجورو کې بهترینې کجوري برني کجوري دي. د کجورو خپل خپل نومونه دي نو برني دا یو قسم دی چې په دې کې د بیماری نه شفا ده او په دې کې په خپله څه بیماري نشته. یعنی چې دا کجوري څوک خوري نو د دې سره بیماری ختمیږي او په خپله دا کجوري څه بیماری نه پیدا کوي. او بیا نبی علیه السلام د هغې د خوراک طریقه هم ښولې ده چې نبی علیه السلام به کجوري خوړی نو یو حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام به کجوري او بادرنګ دا به یو ځای خوړه او دا به فرمایله چې دا کجوري ګرمې دي د دې مزاج ګرم دی او دا بادرنګ چې کم دی نو د دې مزاج یخ دی. نو زه د دې دا ګرمي او د دغې دا یخني دا ختمومه، د دې دا سرد مزاج او د دې دا ګرم مزاج دا برابرومه چې دا دواړه معتدل شي او ماله فایده راکړي. نو نبی علیه السلام به دا کجوري او بادرنګ دا به یو ځای میلاوله او خوړه به. او یو بل روایت کې راځي چې حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه السلام به هندوانه او کجوري دا به یو ځای کول او دا به خوړه. او نبی علیه السلام به فرمایله چې هندوانه د دې مزاج سرد دی یعنی یخ دی او کجوره چې کم ده نو د دې مزاج ګرم دی نو دا دواړه زه یو ځای خورم چې دا معتدل شي. نو کجورو کې الله تعالی یو خصوصي غذام ده او الله تعالی پکې دوا مې ده، شفای پکې مې ده. او دغه شان انار دی نو حضرت علی رضی الله عنه نه یو روایت دی هغه فرمایي چې تاسو دا انار د دانو سره خورئ. په انار کې چې دننه کمې دانی نو تاسو د هغې سره دا انار خورئ ځکه چې دا د معدې دپاره داسې ده لکه د سرمنې دپاره چې دباغت د سرمنې دپاره چې صفایي. تاسو خیال کړي چې کله دا سرمنو والا سرمنې واخلي نو دا بیا غرمو ته کیدي او په دې باندې مالګه واچوي د دې نه دا سخاوالي او ګندګي دا ترې لرې کوي، دې ته دباغت وایي، صفایي ورته وایي. نو هغه فرمایي چې دا انار تاسو د دې اډوکو سره خورئ، په دې کې د معدې صفایي ده، په دې سره معدې ته قوت میلاویږي او په دې سره د معدې چې کومه ګندګي ده هغه ورسره ختمیږي. بیا علامه ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی دي چې د معدې دپاره چې کم انار بهتر دی نو هغه انار دی چې خوږي. اناران په دوه قسمه باندې، یو انار داسې چې هغه تریوي او یو خوږي. نو دغه خوږ انار کې الله تعالی د معدې شفا ایښې ده.